السلام علیکم. J91NEWS مخې خبرو سره زم سنبل شاهین. اولین خبر تاسو را درکو چې ضلع بونیر کې تحصیل ګردیزي کې علاقہ پیر بابا کې پہاڑی علاقوں کې نیبرو علاقوں کې چې کوم سرنګونه په هغې کې بارود دی چې په هغې دھماکې کېږي. هغې دھماکو کې دوران کې دوه ځوانان چې پکې دي هغه پکې مړه شوي دي. اوس راځو بل خبر ته. طیبه نشیزګل علاقې طیبه کې دهشتګردانو د شپې په تیاره کې د کندرات پای کې موجوده چې کوم پولیس او چوکی د پای باندې د شپې حملې وکړي چې پای کې یو پولیس انکار چې پکې شهید شوی دی او دوه پولیس کانسټیبل چې پکې دي آی پکې ډیر ځله زخمی شوي دي او ریسکو چې کم یو 11-22 میډیکل ټیم چې دی هغې پولیس والي چې نه یې هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس راځو بل خبر ته. په بنوں کې د امن په نوم یو تحریک روان شوی دی، یو جلسه روانه شوې چې په هغې کې زرګونو خلکو شمولیت پکې کړی دی او د دې علاوه کو په بازار کې بونیر په مختلف بازار کې وګورئ نه هر طرف ځوانان دي، هر طرف مشران دي او هر طرف خلک نظر راځي یعنې لیدلی شي. د دې علاوه په دې ریډې کې چې کوم کسانو نه هغې یو سپین جنډه اوچته کړې ده په هغې باندې په سور یا په تور په مارکر یا په پینټ باندې په امن نوم یې پکې لیکلی دی او د هغې نه علاوه دا نارې روانې وي او د دې علاوه په دې باندې هوایي فائرنگ شوی دی یعنې هوایي ډزې شوي دي چې په هغې کې 4 کسان پکې مړه شوي دي او 23 کسان چې پکې دي هغې پکې زخمی شوي دي. اوس راځو بل خبر ته. پېښور علاقه رشید ګړی کې د ټیک ټاک په ویډیو باندې کمنټ چې کوم کړی دی د آی کمنټ په وجه په 2 کسان ترمنځ جګړې وشولې او په هغې په وجه جګړې دومره ځای ته ورسېدلې چې هغې په درمیان کې هوایي فائرنګ یعنې هوایي ډزې هم شروع شي. د هوایي ډزو په وجه په لاره باندې ځوان ناوانو هغه مو ورسره خوا کې شربت والا چې کوم هغه مو او د دې علاوه نور چې کوم کسانو یعنې پوره 3 کسان چې پکې دي هغې پکې مړه شوي دي او 6 کسان پکې زخمی شوي دي. اوس راځو بل خبر ته. د چارسدي علاقه چارسدي او د نوخان چې کوم روډ دی په هغې کې یو ریلي روانه ده چې په هغې کې په موټر سایکل سوار 2 کسان راغله په ګاډي باندې هوایي فائرنګ وکړو چې هوایي ډزې پرې وکړې. په هغې کې د پلار خو پکې په هغه ځای مړ شو خو ماشوم چې کوم دی هغه پکې زخمی شوی دی. د دې نه علاوه د شوپور منډنۍ کې د یو جګړې په وجه د دواړو ترمنځ جګړې په وجه هغې ملزمان ولګېدله چې یو بل باندې په چاقو وار باندې وکړو، چاقو باندې حملې وکړې، یو ځوان پکې مړ شوی دی. اوس راځو بل خبر ته. د حیات آباد فیز 1 سیکټر D4 کې په پور کې دننه د سلنډر بلاست شوی دی، سلنډر فلاش شوی دی او دماکه پکې شوی دی چې په هغې کې دننه خاوند مو پکې مړ شوی دی خو چې کومه ښځه وه هغه پکې سوځېدلې ده او د دې وجه صرف دا وه چې ګیس چې کوم دی هغه په ولاړ پاتې شو او خاوند یې صرف سګرټ بل کو او سګرټ په وجه په کور کې دماکه وشوه چې په هغې کې هغه پخپله خو مړ شو خو ښځه یې چې پکې ده هغه وسوځېدله. د J91 نیوز نړۍ ملي خبرو ستاسو لخوا اجازه د لوی الله پامان.